نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة الصف اتیشتم پارا لسم آیت فمکی رکو کی دا مجاہدینو صفات بیان شو. اس پدے رکو کی ہم دا مجاہدینو صفات بیانی. اللہ رب العالمین مومنانو تا دا جہاد طرف تا ترغیب بیانی او فرمائی ز تاسو تا داس تجارت او خیم چی پاغ تجارت کی باس تاسو دا پارا دا جہنم دا سخت عذابونو نا نجات. یو تجارت دا دنیا دے چاگی کی تاسو گٹا حاصل ہوئی سمر کوشش او قربانی کوئی او یو تجارت دا آخرت دے چی پاغی کی تاسو خپل کوشش او کینو دا آخرت دا دردناک عذابونو نا بچ کے گی. اگر تجارت چاہے کہ استاسو دا پارا دلوی مصیبت دا جہنم نا نجات دی. آیا اگر تجارت تاسو تا انخیم بی اللہ پاک فرمائی چھ اگر تجارت دا دے چھ تاسو پا اللہ او پر رسول بان ایمان اساتے. اللہ بان ایمان اساتے تا اللہ پا کتاب پا قرآن بان ایمان اساتے. اللہ پر رسول بان ایمان کو ساتھی دا اللہ دا رسول پر ارشادات و احادیث و مبارکہ بان ایمان کو ساتھی. معلوم داشت چپ اللہ او پر رسول پر دوارو بان ایمان ساتل فرض دی او معلوم داشت اللہ پر کتاب و دا نبی علیہ السلام پر حادیث و پر دوارو بان ایمان ساتل فرض دی. کم خلق چا قرآن منی حدیث نمانی آم مسلمانان ندی. کم خلق چھ اللہ منی او دا اللہ رسول نمانی دا مسلمانان ندی. ذکا اللہ فرمائی چھ تاسب ایمان پا ما باندی او پا پیغمبر پا دوارو بساتی. دا اللہ کتاب قرآن پا غیبم ایمان ساتی او دا پیغمبر ارشادات احادیث پا غیبم ایمان ساتی. ذکا دا پیغمبر علیہ السلام احادیث دا قرآن شرح دا قرآن تشریح دا قرآن عملی نمونہ دا قرآن وضاحت دی. دا ترکمی چی انسان حدیث دا پیغمبر نی منل دی قرآن نشی منلی. قرآن چی اللہ پاک فرمائی دا زما کتاب دن دا خبرہ پیغمبر علیہ السلام کڑی. ترکمی تا دا پیغمبر علیہ السلام خبر نی منلی قرآن دا اللہ کتاب تا نشی پی جندی. قرآن اللہ نازل کری تا تا چاویلی پیغمبر علیہ السلام بیلی. قرآن کے داد احکامات کی دا چاویلی دا پیغمبر علیہ السلام ویلی. قرآن کے دا حکم دی چاویلی پیغمبر ویلی. ترکمی چی پیغمبر او دا احادیث چا منلی نی سڑی مسلمان ندی. اول دا کامیابی دا پارا اللہ او پر رسول ایمان او بیا دا کامیابی دا پارا عمل نو عمل کی بہترین عمل دا کفار و خلاف دا اللہ پاک پلارا کے دا خپل مالون و زانون سرا جہاد کول. چکل تاس ایمانم وی او جہادم اکی تاس تب اللہ پاک کامیابی در کی او دا جہنم دا دردناک عذاب نبا تاسو بچ کی. تاس تب استاسو گناہونا معاف کی. تاسو با جنتونو تداخل کی. آغا جنتونا چی داغی چکم محلات تی او داغی چکم اونی دی داغی لام دی با مزیدار نهرون بیگ. آغا جنتونا چاگی کے استاز دفارد اسیدو زایونا خیستا خیستا مزیدار مزیدار او آغا نعمتونا چی تاس واری آب تاس اللہ پا جنت کی درکی خو شرط والایمان دی او داغی نبات اعمال صالحہ او پا اعمال صالحہ کی بہترین عمل کفار و خلاف جہاد کول دی. مسلمانانو تا اللہ پاک دا کامیابی بیان کر
او بیا فرمای زما به تاسو سره امدادم وي تاسو به فتح او کامیابیم درکوم دا ستاسو لپاره خوشخبري ده د الله امداد به هم در سره او د الله پاک د طرف نه به تاسو ته فتوحات هم ملاوي دا مؤمنانو ته د جهاد ترغیب بیان کله چې مسلمانانو خپل کار پیژندلو نو کافر ښکته خو چې کله مسلمانانو خپل کار پرېښودو نو کافر اوچت شو مسلمانانو جهادونه کول نو کافرانو به هر وخت سر ښکته کړي خو چې کله مسلمانانو جهادونه پرېښودل د دنیا محبت د دنیا امیدونه د مرګ یره دا ختمه شوله نو په دغه وخت کې د مرګ یره پیدا شو خلک د مرګ نه ویرېدل نو په دغه وخت کې کافران زورور شول او مسلمانانو ظلمونه شروع کړل او د هغې یو نظر تاسو اوس فلسطین مسلمانانو ته کوئ چې په لکونو په ارګونو مسلمانان لیکن لږ غونتې مسلمانان د دې ظلم نه خلاصولی نشي ځکه چې دا ډېر مسلمان بیکاره دی چې بیکاره دی هغه ظالمان پرې لګیا دي ظلم کوي لږ غونتې کافران دي څومره ډېر ظلم کوي چې د ظلم انتها یې وکړه خو بیا هم الله پاک نو مسلمانان په دعاګانې کوي او دا امید به ساتي چې الله پاک به د مسلمانان امداد وکړي او دا ظالمان به الله تباه و برباد کړي ځکه د مسلمان شان دا که یو ځای کې مسلمان لاس رسي نو لاس په استعمال جنګ دی ورسره خو چې جنګ نشي کولی دعوت دې وچلي او دعاګانې دې وکړي او چې دام نشي کولی نو په زړه کې دې خفه شي مسلمان شاندار د لاس وس دې رسي کافر سره په دې جهاد مقابله کې کافر مقابلې ته ودرېدی شي او جهاد کولی شي بیا به د لاس جنګ کې نو دغه ظالمان به قتل کې خو که د لاس دې نه رسي لکه موږ او تاسو د لاس وس نه رسي موږ او تاسو د هغې نه ډېر فاصله کې رسېدل ګران دي نو موږ مسلمانان به څه کوو دعا به کوو څومره مو چې د وسه کېږي هغې دپاره به خپل کوشش کوو ځکه د لاس وس نشته او په زړه کې به ورسره هم د دې ظالمانو دا ظلم بد کړو بیا الله پاک فرمایي ای مؤمنانو زما د دین مدد کوئ لکه څنګه چې عیسی علیه السلام خپل ملګرو ته ویلو چې زما په دې دیني خدمت کې به څوک زما مرګتیا وکړي نو څه کسانو چې هغه نیکانو مخلصینو 12 کسانو د یو قول مطابق هغې ورته موږ به دې مرګتیا وکړو هغې عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو او د هغه خبرې ومنلې الله پاک هغې ته کامیابي ورکړه او څه عیسیان داسې وو چې د عیسی علیه السلام مرګتیا یې ونه کړه عیسی علیه السلام ته خدای یا د خدای پاک زوی نعوذ بالله ووي الله پاک هغه عیسیان هلاک کړل نو معلومه دا چې تاسو مسلمانان الله پر رسول باندې ایمان راوړئ او د الله پاک د دین امداد کوئ هر وخت یې کوئ کوم ځای کې چې د الله د دین د امداد ضرورت و نو کلک امداد کوئ نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان هل ادلکم اذ اخیم تاسو تعالی تجارت داسې تجارت تنجیکم من عذاب علیم چې تاسو ته نجات درکړي د عذاب دردناک تؤمنون بالله ورسوله تاسو همیشه والی اختیار کی په ایمان باندې په الله او په رسول د الله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم او تاسو جهاد کوئ د الله پاک په لاره کې د خپلو مالونو ځانونو سره ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا ستاسو دپاره بهتره ده که چېرې تاسو پوهېږئ یغفر لکم ذنوبکم نو الله پاک به معاف کړي تاسو ته ستاسو ګناهونه که دا کارونه تاسو وکړل ویدخلکم او داخل به کړي تاسو جناتن داسې باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې د اونو د محلاتو نه نهرونه ومساکن طیبة او کورونو ښایسته ته فی جنات عدن په جنت د همیشه والي کې ذلک الفوز العظیم دا لویه کامیابي ده اخرى تحبونها او الله پاک به درکړي تاسو ته بل نعمت چې تازه خوښوئ نصر من الله دا الله پاک د طرف نه امداد و فتح قریب و فتح نزدې وبشر المؤمنین او تزید ورکړه پیغمبر علیه السلام مؤمنانو ته په امداد او په فتح باندې یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو کونوا تاسو شئ انصار الله مددگار د دین د الله پاک د دین د الله پاک امداد وکړي د مدرسو امداد وکړي د جماعتونو امداد وکړي
د علماء امدادو کوي د طالبان امدادو کوي د دیندار خلکو امدادو کوي کما قال عیسی ابن مریم لکه څنګه چې ویلو عیسی ابن مریم علیه السلام للحواریین خپل خاص شاگردان امتیانو تا من انصاری الاللہ سوک دی زمان مددگار دا اللہ پاک پدی دن کی قال الحواریون نحن انصار اللہ وی دا خالص دوستان چه منگ دا اللہ پاک دا دن مددگار فآمنت طائفت من بنی اسرائیل پس ایمان نوڑو یہ ویڈلی دا بنی اسرائیل پہ عیسیٰ علیہ السلام باندے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رسول او نبی امنو وکفرت طائفہ بلڈلی کفر کو عیسیٰ علیہ السلام یہ خدے امنو یا دا خدے پاک شوی امنو او نا فرمانی اکرا فایدن الذین آمنو پس منگ مضبوط کلا کسان چغ ایمان نوڑو علا عدوین پا مقابل دشمنانو باندے پاس بحو ظاہرین پس دے اگر جدل غالبا واخر دعوانا الحمدللہ